وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. د الله په فضل او په توفیق سره موږ اته اعتراضات بیان کړو. خو دوستانو دا اته اعتراضات خو موږ دا ویډیوګانې موږ کړي دي او لایف دا درسونه هم شیر شوي دي. د دې نه مخکې الحمدلله موږ 15 میاشتې سبق ویلی دی. هغه درسونه هم ډېر اهم دي. که مو ملګرو که هغه درسونه نه یې اورېدلي نو هغه واورئ. موږ په پیجونو باندې شیر کړي دي او موږ پکې مغربي فکر او فلسفه ټوله بیان کړې ده. تاریخ هم پکې بیان کړی دی. دعوه جواب دعوه هم پکې بیان کړې ده. په ملحدینو باندې اعتراضات موږ کړي دي، تنقیحات هم پکې کړي دي. هغه ټول موجود دي. اوس ملګرو دا مشوره وکړله چې دا درسونه ویډیو په انداز سره موږ شیر کړو نو دې نه به ډېره فایده وشي او موږ ته اوس هم د دې معلوماتو شو نو موږ دا لایف د دې دپاره کوو چې یاره زموږ د اواز مخکې ورسیږي. نور پکې زموږ څه مقصد نشته دی. صرف موږ وایو چې د الحاد په دې فتنه کې ټول مسلمانان خپله حصه واخلي او دا درسونه مخکې شیر کړي ځکه دا د وخت ضرورت دی او دا زموږ وایي چې تعلیمي ادارو ته دا فتنه را رسېدلې ده. نو موږ له کوشش پکار دی چې هر مسلمان خپله غاړه ادا کړو. ښه موږ راځو خپل سبق ته 9 نمبر اعتراض راځي. دلته دا دهریان یو اعتراض کوي د قرآن کریم بعضې آیاتونه وایي دا منسوخ شوي دي. نو دا خو بیا کلام ناقص شو که نه چې منسوخ شو خو خبره دې ختمه شوه. لکه بل اوس ملګري اعتراضات را لېږلي وو. اعتراضات څنګه وو چې څنګه اعتراضات یاد دې ورته تاسو را لېږلي وو؟ اعتراض یې را لېږلی محفوظ نه دی. او دا به یاد ساته. دا به د دې به جواب درله درکوم. نو جواب موږ دا کړی دی چې دا خو د الله تعالی په علم کې ده چې کوم هدایت تر کوم وخته پورې د انسان د فایدې دپاره وي، فایدهمند وي، هغه وخته پورې به هغه شانته کې الله احکامات نازلول. اول په ابتدا کې اول داسې و چې خلک نوي مسلمانان شوي وو. څه نوي مسلمانان شوي او عقیده او نظریه زړه کې وه. نو الله رب العزت په مزه د هغوی اصلاح کوله. په مزه لکه ډاکټر ته چې انسان لاړ شي اول ورته یو دوا وکړي تجویز کړي، بیا ورله بله تجویز کړي، بیا ورله بله تجویز کړي. نو څوک په ډاکټر باندې اعتراض نه کوي چې هلکه دا اولنۍ چې کومه نسخه دې ورکړې وه هغه خو اوس نه ورکوي، اوس بله ورکوي. نو اوله نسخه ولې ناقصه ده؟ او ورته وایي نه هغه وخت کې د هغه نسخې ضرورت و، اوس د دې نسخې ضرورت دی. په دې باندې پوه شولې؟ یا لکه زموږ په پاکستان په دې ملکونو کې بعضې وخت کې یو داسې قانون خصوصي لاګو شي. لکه دلته دفع 44 لګېږي. تاسو ویلی لکه دفع 44 د ډبل سواریم بنده ده موټر سایکل باندې. د اصلي نمایش هم نشي کولی. ځان سره یې ګرځولو کې هم تاکید کې احتیاط به کې دفع 44. اوس که څوک په دې دفع 44 اعتراض وکړي چې بھائی دا دفع 44 ولې هغه مخکې قانون غلط و؟ نه دا وخت ضرورت دی، هغه هم د وخت ضرورت و. دغه شانته کې کلام ناقص په دې سره نه ګرځېږي چې کوم وخت کې الله رب العزت ته خو د ابتدا او د انتها د هر څه علم دی. نو اوسه پورې چې څه الله نازل کړي دي په ترتیب سره. البته اوس چې دوی وایي چې لکه قرآن کریم دوی چې دا یو اعتراض کړی چې قرآن کریم محفوظ نه دی. قرآن کریم آیاتونه څنګه اعتراض څنګه و؟ شابسي دوی دا اعتراض کړی دی که چېرته دا محفوظ وي د آیاتونه ولې بدلېدل؟ موږ ورته وایو قرآن محفوظ دی. دوی د ټول احکاماتو باره کې دا اعتراض شوی و. موږ ورته وایو د ابتدا نه واله د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د نبي علیه السلام پورې څونه ادیان چې راغلي دا اسلام و. هغه وخت د وخت ضرورت سره به الله رب العزت احکامات بدلول تر دې چې قرآن نازل شو. اوس قرآن محفوظ دی. اوس زموږ دوی ته چیلنج دی. دوی د الف نه واله یا پورې صرف د فابه او نفاتو دی جوړ کړي زه دا تکړه شي. لکه هغه دغه ته چې کله حجاج بن یوسف ته چې دغه راله انطاکیه والا راله چې هغه 14مه سپاره کې مکمل واقع ذکر دی چې دوی څه ونه کړو چې دوی شابسې نو ورته چې د فابه او نفاتو جوړ کړه. ورته ویل دا قرآن څه زما د پلار دی چې زه به پکې دا کوم. نو څوک الحمدلله الف باتا نشي بدلولی. اوس محفوظ دی. دا اوس چیلنج دی دوی ته، ټولې دنیا ته چیلنج دی. فاتو بصورت من مثله. دا چیلنج هم دی د دې په شان یو صورت ته جوړ کړه. فاتح الله حفاظت خو یې پرېږده. د حفاظت په 15 طریقو سره شوی دی. سو د قرآن کریم حفاظت 15 طریقو سره. اول دا سینې ته منتقل شوی دی. اول د الله د محبوب سینې ته راغو، بیا د صحابه کرامو سینو ته، بیا تابعین، بیا تبع تابعین، تر دې پورې چې الحمدلله نن زموږ بچي حافظان دي. که چېرته یو زمانه داسې راشي چې دا د تصنیف دا سلسله ختمه شي بیا به هم قرآن محفوظ وي. لکه په وسطي شیا ملکونو باندې چې کله لیلن راغی دهریت او کوم نظام قائم کړی مولوي صاحبانو؟ کوم نظام قائم کړی؟ اشتراکیت. شاباسي اشتراکیت نظام قائم کو پی اشتراکیت نظریه د چا و مولوي صاحبانو؟ کارل مارکس کنه
شابه دا د غټ خبرې بیا ځته د کارلر مارکس نظریه چې کله نافذ کړله نو هغوی څه وکړه مذهب باندې پابندي ولګوله نو کلیساګانې مو سوځولې جوماتونه مو سوځول قرآنونه هم ختم کړه نو هغه وخت کې به بیا د قرآن د حفاظت په هغه ملکونو کې څه دغه و هغوی به داسې ماشومانان به بس یو قاري صاحب به کمرې ته بس دننه شو بار به نه راوتل اول ته به قرآن حفظ کوو خو هغوی به کتاب ته نه شو کتلی قرآن مجید کې به نه شو ویلی او دا ذوالفقار صاحب حفظه الله پیر صاحب نقشبندي صاحب هغه وایي موږ چې کله تللي وایي موږ له داسې ماشومانان مخې ته راوستل د هغه یو سفرنامه د ډېر ښایسته کتاب دی هغه والی ځان ته وپړاوی ډېر د نور نه ډک کتاب دی هغه وایي موږ له داسې ماشومانان راوستل چې موږ ورته قرآن مجید مخې ته کېوستو نه شو پکې ویلی خو حفظ د الف باتا نه واله د الف نه واله تر د الف لام میم نه واله تر د والناسه پورې یاد نو که چېرته په داسې زمانه کې په موږ راشي چې موږ نه دا د تصنیف او تعلیب دا سلسله هم ختمه شي بیا به هم قرآن محفوظ وي دا اوله وجه وه بیا موجوده وه چې د قرآن کریم ژبه چې ده دا محفوظ ده ګوره قرآن کریم چې په کومه ژبه کې نازل شوی عربي د ده لپاره الله رب العزت عربي ژبه محفوظ ساتلې ده د هر یو آیات شان نزول ګوره محفوظ دی او معلوم دی دغه شانته کې د اسماء الرجال د 15 لکه کسانو ډیټا محفوظ موږ سره موجود ده هر یو تابع تابعین چې څه د دین سره نسبت دی دغه ډیټا موږ سره محفوظ ده دغه شان 15 واسطو سره دا موږ ذکر کړي دي چې داسې شی د قرآن محفوظ دی دا خبره د دوی غلطه ده نو اوس راځو خپل دغه ده چې دوی وایي چېرې قرآن کریم چې دی داسې شی دی دا کلام ناقص دی دا خبره د دوی غلطه ده نو جواب وایه مولوي صاحب اعتراض هم وایه جواب هم وایه اعتراض نهم نمبر اعتراض قرآن کریم بعض آیتونه منسوخ شوي دي ستاسو په نیز نو دا کلام خو ناقص شو جواب دا خو د الله تعالی په علم کې دا چې کوم هدایت تر کوم وخته پورې د انسان دپاره پیدامند وي اول به چې څوک نوی مسلمان شو هغه به هغه زړو عقایدو اعمالو سره شوق و نو په مزه به الله جل شانه د انسان د فطرت مطابق احکام بدلول لکه څنګه چې ډاکټر د علاج په دوران کې نسخې بدلوي اوس خو څوک په ډاکټر اعتراض نه کوي چې د دې مخکې علاج غلط و ځکه مخکې علاج په هغه دوایي سره صحیح و اوس علاج دپاره دوایي بدله کړه بل مثال کله په ملک کې دفع 44 چې ولګیا اوس به څوک وایي هغه مخکې دفعات صحیح نه و نه بلکې هغه هم صحیح دي او دا هم صحیح دي هغه وخت د دې ضرورت و او اوس د دې ضرورت دی